راتلو ما زه هلته مېلو شو ما ورته ویله ما زه دلته چې اوس که ماته وي ماته ملګري ناست دي نور به سره د مرد نه څونه شی به مخکې یو 10 منټه مخکې ما سره مېلو شو د مرد نه 10 منټه مخکې تا سره مېلو ما ډېر محبت کړی و ما ورته ډېر ګپ شپ مې وکړه راتلو ما زه هلته مېلو شو ما ورته ویله ما زه دلته چې اوس که ماته وي ماته ملګري ناست دي د دې مرد نه څونه شی به مخکې یو 10 منټه مخکې ما سره مېلو شو د مرد نه 10 منټه مخکې تا سره مېلو شو ما سره مېلو شو ما ورته ویم ما زه چې اوس هدیرې تر ښاره راغلې هر یو ځای شهید آباد شو لا شروع نسل کشي ده چا ویل وطن آباد بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین یاسر خان او دا مخال زه په ګونډا کې د یو غمی پیښې نه حاضر یم کتونکو دویمه ورځ د دا غم د دې ځوان چې دا کم ځوان په بې دردۍ سره تر اوونه پس قتل شوی دی د دې په هر انګل باندې به خبرې اترې کوو چې ولې قتل شو وی د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی منګه پښتانه بس په نوم مسلمانان پاتې یو په وړه وړه خبره باندې جنگ جګړې مشران نه خبرو اکثر داسې قسم واقعیات چې کم دي یا جینکو سره لین دین یا د پټي یا انا یا به داسې څه مسله وي خو زه دا خبره کومه چې قتل ولې شو چا وکړو ولې وکړو پسې وکړو بیا د پولیسو د انتظامي څه ذمهواري ده ترسره کړه یا ترسره کوي یا نه ترسره کوي په دغې باندې زما نظر یو تر هغې به زما په دې قتل باندې نظر تر څو چې اصلي قاتلان مخې ته راوستې شوي نه وي زه به بیا راځم بیا به راځم او دا ایشو به موږ روچتو او په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو چې سبا بل چا سره ونه شي بابا تاسو لږ د دې خوښې دا جي د هغه ځوان چې کوم دی نو والد صاحب دی روجه ده ډېرې زبرګې ورځې شپې خدای پاک ورکړي شهید دی داسې مرد هر چاله ورکړي مر خښ دی د مرد نه تېښته نشته خو یو سړی و چې د مرد نه تېښته شته نو راته دې ووایي خو غرق هغه خلکه شو چې چا ډز وکړو او حدیث هم دی چې وي کوم سړي ته الله پاک په قهر شي نو د هغه نه د ډز کار واخلي دغه کسان چې چا دا واقعه کړې ده دوی ته الله پاک په قهر شوی چې په روژه کې داسې ځوان ستړی ژوند خوشحاله لاړه خو هغه مور د دغه پلار ملا چې کومه ده ماته شوه ستاسو نوم دی رحمان الله صاحب تاسو ځایي د دې ځای جی مونږ سریخ مروز یو د سریخ مروز یې دلته آباد شوي ځان لم کور اخیستی جی څو بچي دي زما شپږ دي د خیره زامن دي څو دي زامن مې شپږ دي شپږ د زامن دي جی ښه څلور لوڼه دي څلور لوڼه دي لږ شو دا واحد چې کوم دی دا سویم نمبر و دا څلورم و څلورم و د څومره سبق ویلو دا لسم کار روزګار به څه کوو دغه کوه مخکې سنیټر کار زده که ښه او بیا بس هغه پرېښه زده که ډپلومه وکړه نو بس بیا د پمپ کې به د زاړه ګونډه والا دي هغوی سره پمپ کې و مخکې پنجاب کې و اوس د بخشو کې پمپ دی هغې کې تعلق یې د سره څنګه و خبرې اترې به یې سره کولې ګپ شپ به یې سره لګول ښه ګپ شپ چېرته دا نه وي چې چېرته مې جینۍ خوښه ده د خپل اندې به مونږ ګرځېدو او چې تپوس به م ترې کوه نو وایي نه وایي زه لا نه کوم وایي څه درک هم نه لګي نو زما دپاره کوشش مه کوئ غریبي ده لکه غریبي ده او جی خو دا راته ووایه چې چېرته داسې هم نه ویلې چا نه ګیله کړې وه چا راته چې کوم دی نو سپوره ستغه ویلې ده چا سره مې نه لګي جی داسې زامن مې هم داسې دي که نه که بار ورته څوک زیاته خبره م وکړي نو ما ته هغوی کور نه ده کړی هم د دغې وجې چې غریبي ده موږ به د چا څه وکړو نو د دغې وجې به هغوی ما ته هېڅ هم نه وی د چا کو چا پیډپ واچو یا بس ستغه خبره وشوه نو دوی به دا کور دغه ټیم کې ته چېرته وي یاره جي زه خو بیمار یم ډېر وخت شو یو 4 کاله وشو د معدې نو بس زه کور وم خو دغه ټایم کې ودوم
ډز دې نه و اورېدلی؟ نه جي دا ټول نور واړه خو وي خو زما خو دا څه ټیم به و؟ 10 بجې وې 10 بجې وې. او جي څه درته ووایي چې دا ولې څنګه چلو شو؟ نو بس د کور چغې شوې نو بس په هغه چغو را پاڅېدم وی هغه هلک اوس ووته چارینګ وکړو او بس 2-3 منټه پس ډز شو نو بس دوی چغې جوړې کړ چې اوس ووته او ډزې شوې نو بس زه هم پاڅېدم ووتم نو چې ور ووتو نو بس دی پروت و مړ. او جي وینو کې لت پت وینو کې لت پت پروت و. کتونکو یو خبره کومه د مشر یو خبره وکړه چې غریبي د غیرت وړاندې او د ایمان وړاندې غوري غریبي سم نه ده ښه. موږ به ځان کې غیرت هم پیدا کوو ایمان هم پیدا کوو خروس کو خپله نو د خپل حق په تپوس هم کوو. موږ وو چې دا یو میسج چې کوم دی دنیا ته لاړ شي چې یاره پلانکې لکه او بل دا ده چې بچو له پکار دي چې کورونو کې داسې خبره کوي روډ سره به خبرې ترې کوو دا راشه روډ مې دې خواته ښه صحیح ده هغه سره هم خبرې کوو هغه سره هم خبرې کوو راشه دې خواته همدغه ستا ورور او جي تاسو ورونه یې څه شپږ ورونه یې؟ موږ 6 وروڼه یو د خیر مال دا خدای اخري ملاقات ته اوسه کله شو؟ زه خو کار له تللم زما ورسره ملاقات ونه شو بیا ما سره بسې پروګرامات نه مخکې 2-3 خبرې وکړې ما ته زه یو 4-5 روپۍ درلېږم چې ما له شیشه والې کو نور یې سري زه بیا اختر کې درکړم نو د ما ته زه سبا کار له لاړ شم زه به ته دا پتن جاب اخیره خبرې حوصله وساته حوصله وساته حوصله وساته ښه نور به سره راشه ستا ورور او جي سم سیم نمبر دی دی ما پسې دی درې په سره لګو او جي خیر تاسو ته بیل یې کنه نه جي یو ځای یو کور کې او جي چېرته ورته دا نه ویل چې جنګ جګړه یاست؟ نه جي داسې جنګ جګړو څه نه خبره کوم نه چاته کلي کې چا ویلي چې یاره جنګ جګړه شوه داسې خبره نه ده راغلې. دغه ټیم کې څه ټیم کې دا واقعه وشو؟ دا خو جي اوس دغه لس نه په باندې لس پور دغسې ټیم ټلیفون ورته وشو بار ووتو؟ او جي اوس هغې نه بعد چې ډزې شوې نو ما خپله ډزې نه وې اورېدل خو کور کې چغې کړم زه په هغې را پاڅېدم چې بار ور ووتو پلار مې و مشر ورور مې دی ور رسېدلي و چې زه ورغلم بس مړ ولګېد. وجه څه وجه کیدی شي؟ بس والله هېڅ پته نه لګي څه وجه اوس الله ته معلومات گپ شپ یې سره ښه لګو؟ او جي هر کار محنت پې ښه کړ؟ او جي محنت او بس دومره وخت کې دی یو ورځ چوټۍ له راغی مور به هم دغه وي مور خو خفه وي لاس مور خو زړه سوری شي ټوله ځوان دی کوم ځوان دی ستا څو جی زما اعتراض ویو ستا اعتراض او جی ملاویده به سره او جی دې نه مخکې دوی راته رنګ وکړو کور کې خبرې مې سره کولې وه مانځه نه راغلو جي او یو شیبه پس سملیاستو بیا رنګ وشو دغه شان چلو شو چې راغلو بس وینې مینې پراتې پولیس هم راغلي وو اسپتال کې چې ورغلو بس اسپتال ته پس بیا لاړو جي دوی وی چې روژه ماته کړه او بټګرام ته جوس یې لاړه جوس نه راغی بیا ملګرو سره تراویح مو شو مونځ یې وکړو دلته راغی کور ته راغی مشر ورور دی چې روټۍ وکړه بس دی کې ورته رنګ وشوي چې راشه روزه ملګري وي او ورته یې چې څوک دی وی چې ملګري مې دی وروځم هغې نه پس بس بیا دوی ډزې شوې چې ورووتو بس دی مړ و پروت و څو ډزه لګېدل؟ یاره جي دوی وایي چې 4 ډزې شوي دي که نه 4 ډزې وي لګېدلې یو ډز په دې مټ لګېدلی او نور په سر لګېدلی وي په سر یې ایښتې وه بلکل مازغه یې ولېر کتونکو قاتل نه دغه کېږي ته لږ دې خوا راشه ورور مې قاتل کله هم نه پټېږي او دا د جرم نه پټېږي خو ځوان زلمی و د ملا تیر دغه پلار هم مات شو او د دې وروڼو نه دا صدمه چېرته هېرېدی شي د هغه هغه ځوانۍ ته وګوره هغه ښکلا ته وګوره خو دا ده غربت و نو ژوند دی په مزدورو کې تیر که ستاسو نوم دی؟ زما پیزان جي پیزانه ستا ورسره څه تعلق و؟ ډېر ښه ملګري وو ها؟ ما ډېر ښه ملګري وو ډېر ښه ګپ شپ مې وکړه
راتلو مازال ته مې لو شو ما ورته ویله ما ته دلته چې اوس که ماته وي ماته ملګري ناست دي د دې مرد څونه شیبه مخکې یو 10 منټه مخکې ما سره ملو شو د مرد 10 منټه مخکې تا سره ملو شو ما سره ملو شو ما ورته ویم ما داسې چې اوس چې ما ورته رنګ کوي واقعا مړ شو پیزانه اخیرنی کال خو هم ستا پکې راغلی دغه ټیم کې تا ورته څه ویل ما ورور سره خبرې وکړې جي ورور سره ما ورته ویم څه چل شوي دی ها ما ته واحد وفات شو موبایل د واحدو موبایل د واحد ما ورته رنګ وکړو 10 منټه مخکې دې د مرګ نه ملو شوي دي خبرې ترې ورسره کړي 10 منټه په ده ته اطلاع راځي چې هغه وفات شوي دي بیا دې په هغه موبایل باندې کار کوي هغه یې ورور اوچتوي او هغه ورته بیا دغه وایي کتونکو ډېره افسوسناک مرګ دی خو د رمضان المبارک په دغه مبارک ورځو شپو کې دی په دې به ځان له صبر ورکو چې په داسې د جنت دروازې پکې کولو وي غرق بیا وایم چې هغه خلک غر شو خو په الله ته هم دوی پرېږدي دا به لیوني کېږي چې لکه د یو ځوان کار سو څه ظلم یې کړو او چې ډېر غټ ظلم یې کړو نو دارونه یې ښه پیږي په خبرو دا پلار هم پیږي او د علاقه کې مشران هم شته چېرې دې کس نه زموږ دا ګیله ده لخاظه دې سم کې خو نه سمیږي نو زه به یې سم کړم داسې خبره خو نه ده شوې که چا ګیله ده لروړې ها نه ده شوې بسم الله الرحمن الرحیم دا کم الکان امزولی وغیرہ دا چې پسې جاړي دا چې که تاسې د چا نه په کلي کې تپوس کوئ داسې به جاړي د هغې لویه وجه سره چې یو د ده دا پلار چې کوم دی موږ سره ډېر وخت یې کلي کې پاتې شو تا زما کوی درد وکوی د هر چا دی ګلکار و د هر چا یې مزدوري کړې ده داسې مزدوري کړې ده لکه سړی چې د ورور کور کې اړمي سار راشي او تا د خبره مقصود نه پرې اړمي که کور والا ورته ویلي چې را ته بس پټې د بس کړې کې نه اړم دی غریب باقي د تاسو دا خبره له چې کوم دی هر سړی زور کوي چې یاره که چا سره شور کړي چا د ده بال بچ ټوټلي او خاص کر دا واحد دا جي که چېرته په زور د دې سره نیولو چقول یو خبره به دې وښکلې وه ګینې دی چې کوم دی د خبرو والا ځوان نو او داسې بال بچ والا ټول الله ورکړي او زما ورسره تقریبا د هغه وخت نه روري ده د کم وخت نه چې کوم دی د رحمه الله د کور ته راغلی اگر چې یعنې که مزدوري ما له کړې ما بله مزدوري ورکړي خو د ده انسانیت او د دې د ده د بال بچو انسانیت دا کلي دومره غمجن کړی چې هر سړی جاړي هر سړی جاړي او نه دا خبره شته چې ګینې فرض کا دغه د چېرته جینۍ سره به لاړ وه پلانکې سره لاړ نه د دغې خبرې خو جي ته بالکل مونږ ګارنټي درکوو چې د ده بال بچو چې څه کړي دي د دغه زوی واده یې دا یې بل ورځ د دوبۍ نه راغلی او واده یې وله کړی دی او ټول رشتې د دې چې کوم دی دا شوي چې بس د مور پلار له څه کړي بس هغې کړي دي اوس هم چې کوم دی د مور د خولې نه زه خبر شوی یم چې بیا زه خو تاله ګرځېدم ما خو سره کېدنې بندوبست او تا به یې چې غریبي ده نو څوک چې عاشق شي نو هغه بیا د چا غریبۍ ته د مور پلار نه چا غریبۍ ته نه ګوري دا خو منلې خبره ده که جي که نو زه چې کوم دی دغه د الله رضا دپاره چې کوم دی میډیا والا ته او عملې ته ایس ایچ او صاحب ته الن کې ایس ایچ او صاحب نه زه خبر یم ما سره ملاقات نه شوې په بل پېښور کې مېلمانو ما ته جواب چې لکه نیم خان درغی او مطلب ډېر ایماندار او مخلص انسان دی نو څنګه چې جي انشاءالله هغه ووې نو داسې به که ښې زموږ هم ته امید دي او بلکې د علاقه یې پته امید دی انشاءالله آخر دعوانا الحمدلله ډېره مننه کتونکو څنګه چې د مشر خبر وکړه د ټول کلي کې صدمه ده هر ځوان خفه دی په دې علاقه کې دا مشهوره ده دا زه حقیقت وایم دا به د مشران ما سره مني چې دلته د سپي په غپ مړي شوي دي د شوتل په پاڼه د شلتالو په بوټي په ونه په دې خو اوس په دې دوابه کې چې کوم دی تعلیم راغی شعور راغی پوهه راله او ډېر تکړه تکړه مشران پکې را پیدا شو نو الحمدلله دې کې ډېر پرم نه ده اوس خو داسې قسمه قتل چې کوم دی په ټول علاقه کې خوف و خراس یره او ګونګسي پیدا کړي او روان تصویر لاړ شي نو داسې هېڅ قسمه نشته ډېر پرامن علاقه ده
خو تر څو پورې چې دا قتل شوی دی واحد چې قتل شوی دی زه انتظامی ته بار بار وایم چې تر هغې به زه چپ کېږم تر څو چې اصلي قاتلان مخې ته نه وي راغلي. زه به بیا دلته کې راځم. د دوی دپاره ما ته سعودي عرب نه زموږ ملګري دی رفیق احسان صاحب داسې دوبۍ نه داسې د دې کلي علاقې نه ډېر کالونه مسلسل دا دویمه ورځ ده ښه سبا درېیمه ده خو چې ما د دې ځوان تصویر ولید ډېر ښکلی ځوان. الله دې وبخي الله دې دې خاندان له صبر ورکړي الله دې دې کلي له صبر ورکړي. دې کلي خلکو ته مې هم خواست دی چې پولیس سره تعاون وکړي. قاتل چې هر څومره زوروري که نه نو دا بزدل دی او د دغه قاتل به مخه نیسو او په شریکه به یې مخه نیسو ولې چې ظلم یې کړی دی بربریت یې کړی دی جبر یې کړی دی د یو مور غېږ یې چې کومه ده خالي کړې ده یو پلار ملا تیر یې مات کړی دی او دغه روڼه یې جړولي دي ولې جړولي دي پسې جړولي داسې کم ظلم یې کړی. د غاجي صاحب چې کومه خبره وکړه خو عاشق مو ډېر خلکه بس ذهن لاړ شي چې جینۍ لانجې وه مور یې هغه اخرنی الفاظ چې تا له خو زه رشتې له ګرځېدم خو تا دغه خبره کوله چې غریبي ده. ته ما د خپل موبایل نمبر لږ ووایه. 0333 95 31 705. صحیح ده ستاسو وایي 0313 28 42 692. کتونکو دا مې احتیاطاً خو څوک د دوی سره تعاون کوي نو نمبر مې هم پکې وي. زه به د ایس ایچ او سره به خبرې اترې کوو دا کیس به ورته مخې ته ږدو چې د هغه څه دغه دي څه صورت خال دي خو دا ګڼو چې ایس ایچ او دلته راغلی دی امیدونه هم ته ډېر وابسته دي چې دا علاقه به د امن کې خواره کوي او داسې قاتلان به چې کم دی د قانون پاتکړو کې تړي او د ډي پي او صاحب سهیل خالد خان میشن له به دوام ورکوي نو زموږ سره اوسئ. کتونکو په ګونډا چې کومه ده د عارف احمدزی کلی دی کوم چې مشیر هم دی دغه کې دا کوم ځوان واحد چې قتل شوی دی د تراون وروستو ایس ایچ او بټګرام نعیم صاحب را سره موجود دی تعارف محتاج نه دی په تکړو ایس ایچ او کې شمیرل کیږي نو باوري چې دا قاتلان ډېر زر ګرفتار شي هر چا چې دا کړې ده خو بیا خو سو خبرې دي چې هغه سره بیا کوو. ډېره مننه جي د وخت راکولو د دې قتل نوعیت راته ووایه جي چې هسې څه وجه کیدی شي او کوم ځای ته ورسېدی. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ټایم باندې زه په تاڼه کې موجود وم ما ته کال رالو تقریبا ودن 10 منټس زه سپاټ ته رالم په خپله سپاټ هر څه ما په خپله وکړل. د هغې نه بعد زه هاسپټل ته لاړم هاسپټل کې هم پوسټ مارټم وغیره زما په موجودګۍ کې شوی دی. د هغې نه بعد پکه ټایم نه مونږ د کور د والد صاحب نه د رور نه معلومات وکړو هغوی وي چې د بهر نه راللو کال یې اټینډ کو په کال باندې بهر راووتلو او 2-3 منټه بعد فایر وشولو مونږ پسې بهر راووتلو نو مونږ د هغه ټایم نه نن دویمه ورځ ده د دوی مونږ 2 ورځې 2 شپې مسلسل په دې کار وکړو انشاءالله تقریبا مونږ د کیس کې 90% رسیدلی یو مونږ په سی ډي آر په ډېر خاص کار وکړو دته چې چا کالز راغلي دي چا سره رابطه شوې ده نو په هغې باندې مونږ تقریبا 90% کار کمپلیټ شوی دی د خیر سره. زمونږ بذات خود زمونږ تاڼه زمونږ ډي ایس پي صاحب مونږ پکې ټول زمونږ ډي پي او صاحب پکې په خپله ډېر زیات انوال دی او ټایم په ټایم زمونږ نه تپوس کوي نو انشاءالله علي به د خیر سره مونږ 90% کیس حل دی د ورځ دوه کې به تاسو ته مونږ چا چې دا کیس کړی تاسو د ورځ دوه کې انشاءالله هغه مونږ مخې ته راولو د خیر. زبردست. بټګرام حدودو کې به خلکو ته سم میسیج ورکوي خلک د سره کم قسم تعاون کول پکار دي چې دا علاقه د امن طرف ته هم داسې قسمه کیسونه مخې ته راځي. علي خان به دا کوېسچن ډېر ښکلی وکړلو په دې زه خوشحالېږم چې زمونږ داسې یو میسیج یو اواز مونږ کوشش دی جومات ته هم ځو خو جومات کې خو 50-60 خلک یې واوري نو په میډیا چې وشي نو انشاءالله زمونږ دا یو دغه دی چې ډېر خلک به واوري. زما د بټګرام د خلکو نه سپیشلی دا میسیج دوی ته زه ورکول غواړم چې بټګرام کې یو ایشو ډېره زیاته ده چې دلته په معمولی شي باندې د ځمکې په خبره باندې په بوټي باندې بس دوی دلته ډسټ ټوپک والا خبره دا ډېره زیاته عام ده او دوی دا کار کوي. ما تقریبا بټګرام کې یو میاشت د سجوګیرت وشوله فایر زه بالکل مونږ 0 ټالرنس راوستلی فایر بالکل مونږ نه منو زمونږ که دلته ښه مشران دي خو داسې یو ایشو راشي نو هغه پکې کالو کې خو فایر باره کې مونږ دلته چا سره څه قسمه تعاون نه کوو. لکه د بټګرام خلکو ته زه دا میسیج ورکول غواړم چې په دې کې به دا میسیج نن دا کار خلی چې علي خان به یې تپوس هم وکړو ټول خلک به یې زموږ اوري فایر باره کې به زه اسلحه باره کې دلته به چا سره زه ګنجایش نه کوم
که چاته مخکې نه پته نه وي نو اوس دی واوري او زموږ سره به تعاون هم دا خلک دا کوي چې څوک به اسلحه هغه پسټل لکه کلاشینکوف دی ګرځوي به نو د پټګرام یو ایشو ده د خلکو یو پیشن جوړ کړی دی دلته ډېر غریب خلک دی چې د رزق درک نه لګي خو په کور کې به اسلحه کلاشینکوف پروت وي او ان شاء الله موږ دا میاشت وشوله زموږ شکر دی دا زموږ لپاره خوش قسمتۍ خبره ده پر ټوله میاشت کې زموږ دا واحد دا اولنی کیس دی موږ ته به د دې د وجې چې موږ په دې باندې کنټرول راولو ان شاء الله نو موږ ته به د 302 د 324 دا ریشو ډېره زیاته کمه شي او زموږ کوشش هم دا دی د خیر سره موږ په خپل ګرځو پایټ هم په دې باندې ډېر زیات کوو چې موږ ته به څوک فایر نه کوي چې څوک فایر کوي نو هغې سره موږ قانوني کار کوو که په هغې موږ سره نه څوک خبه کېږي که رضا کېږي موږ سرکاري کار دی او د هر سړي سره یې کوو او د بټګرام خلکو ته دا میسج ورکول غواړم چې مهرباني وکړئ زموږ سره دا یو تعاون وکړي چې دا اسلحه چې کوم دا زموږ د بچو دپاره زموږ د ماحول دپاره دا یو تباهي ده دا یو نقصانات دي دا موږ نه پوهېږو دا خو موږ جاهل انپړ خلک یو او چې کوم تعلیم یافته او کوم پوهه خلک یو زه هغوی ته دا خبره کوم الف خان بیګا سه مشران راغلي ډېر ښه مشران دي ډېر ښه مشران زه نوم په دې ټایم باندې نه اخلم هغوی ته ما وي چې زمونږ دا قمقلتوب بیوقوبتوب دی چې زمونږ کشران دا کار وکړي تاسو پسې تاڼۍ ته راشي او تاسو تاڼۍ کې سیچو ته به ووایي چې موږ ته دا راپرېږدی هغوی فایر کړي هغوی جګړه کړي نو زه دې خلکو ته دا میسج ورکول غواړم چې کم پوهې زموږ ښه مشران خلک هم دي کم د دې بټګرام نور خلک هم دي چې په دې کې موږ سره تعاون وکړي او نه به راوباسې نه به څوک ډز کوي او نه به دا یو نمایش کوي که کوي نو زمانه به ګیله په دې کې نه کوي زه په دې کې لیګل یو سرکاري کار کوم په دې کې به زموږ سره مکمل تعاون د دې خلکو په کار دی که تعاون وشولو نو دا دې خلکو ته زه یو میسج ورکوم چې زه سیچو راغلم زمونږ نه پیدا واخلې موږ راغلي موږ داسې یو ماحول تاسو له درکول غواړو چې ان شاء الله 2-3 میاشتې بعد تاسو راشئ الف خان به تاسو به ذات خود راشئ او د بټګرام د انټرویو ته زمانه نه مخلي او یو 2 میاشتې بعد بیا هم واخله چې د بټګرام پوزیشن څه دی ماحول څنګه دی ناسته پاسه څنګه ده او د اسلحې نمایش څوک کوي یا فایر کېږي یا نه کېږي یو میاشت نیمه بعد تاسو به یې چک کړئ ډېره زیاته مننه کتونکو دا خو موږ د واحد په قتل باندې خبرې اترې کولې د بټګرام د مندیزې کتوزې د ګونډه دا ټوله زموږ علاقه ده خو یو خبر ورته په جار کوم چې اس ایچ او نه یم موږ د څه نه پیژنو نو هغه بعضې انسان نه وي لکه وي سترګې وي ډېرې کلکې دي وي د چا خاطر نه کوي نو خاطر په څه کې نه کوي په جرم کې خاطر نه کوي جرګه نه مني مشر نه مني نو دا داسې اس ایچ او چې کوم دی نو بیا د خلکو سترګو کې چپ وي وي مړه وي د مشر کشر پکې قدر نشته د جرم قدر نه کوي لکه د چې څوک جرم کوي نو به سوالات کوي چې نو لحاظه خو خپل علاقه صفا کوي نو ملاتړ وکړي او د موقع نه پیدا وچته کوي بل ډي پی او 400 سهیل خالد خان زمونږ ورته خپل ځاني زړه دوا کوي 400 ته چې راغلی دی دا ډېر جرایم پیشه خلک چې کم دی نو تښتېدلي دي مشر پورې کمانډر پورې منحصره ده لاندې طبقه کار کوي خو نعیم خان چې کم دی په مردان کې په نوخار کې بیا په تنګي کې بیا د 400 په مختلفو تاڼو کې بیا بټګرام له راغلی نه بټګرام د خلکو خوش قسمتي ده دلته دا خلک ټوپک سره ډېر زیات شوق کوي موږ سره د بټګرام خلکو په قبرستان په غروغه کې چې کم تعاون وکړو نو شعوري خلک هم دي پوهې خلک هم دي خو زه دغه شان خلکو ته وایم چې کوم ځای کې جرایم پیشه مشکوک آیس فروش سودخور قبضه مافیا یا دغه شانتې قاتلان ګورې نو اس ایچ او ته چې کوم دی نو ډایرک رابطه ورسره کوي ډایرک ورسره میلاویږي دا زه د ګارنټي در کوم مخکې وي په پولیسو باندې اعتماد نه کوو یاره خوال مې ورته وي پلان کې راته ویلي دي دشمني راله پیدا کوي نو دې باره کې ورته زه دا وایم او دغه ته تمه ساتو چې دا قاتلان زر تر زره چې کوم دی نو ګرفتار شي بیا به راځو انشاءالله مونږ چې یوې شروع چته کو تر هغې به لګیا یو تر څو چې اصلي قاتلان پولیس مخې ته نه وي راوستي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته ډېره مننه خوشحاله